بسم الله الرحمن الرحیم. پخوا زمانه کې یو جینۍ وه، زنانه وه. هغه ډېره زیاته حسینه وه، ډېره ښکلې وه او د هغې په خپل حسن باندې ډېر غټ ناز و. یو پیری ځان سینګار که، ناز او نخرې سره خپل خاوند له راله او خاوند ته وایي چې داسې به ملا څوک وي چې ما وویني او زما تمه ونه کړي، یعنې زما په لیدو باندې به ما پسې ټول خلک عاشقان کیږي او لیوني کیږي. خاوند ورته وی او یو کس شته چې هغه ته وویني نو په هغه باندې به ذره پروا هم چې کوم دی ستا د حسن ونه شي، او به ستا د حسن نه متاثره نه شي. دی وی څوک دی؟ وی حضرت جنید بغدادي رحمه الله د زمانې یو بزرګ دی. هغه به ستا د حسن هیڅ پروا ونه کړي. دا زنانه ورته وایي خاونده لږ اجازت راکه چې دا جنید بغدادي درله دوکه کم. وی دا ګز او دا میدان. هغه ورته وی زه ټیک دی ورځه پې په خپل حسن باندې دوکه کوم. دې ځان سینګار که او د یوې مسلې په بانه چې د یوې مسلې تپوس کوم، حضرت صاحب تاسو له راغلم، جنید بغدادي پسې لاړم او په دغه دوران کې خپل مخ چې کوم دی قصدن عمدن ښکاره که چې جنید بغدادي رحمه الله یې وویني. نو جنید بغدادي رحمه الله پې نظر ولګېده. واقعي چې ډېره حسینه او جمیله وه، ډېره مزیداره وه. جنید بغدادي رحمه الله فوراً د الله الله ذکر شروع که. د الله د ذکر زره به ولګو. د هغه د الله د نوم دومره زبردست اثر په هغه زنانه باندې وشو چې هغه په جړا شو. کور ته راله، ناز او نخرې یې پرېښودې. ټوله ورځ به په مصله ناسته وه، ټوله شپه به الله ته ولاړه وه، د قرآن تلاوت مې کو. د الله د یرې نه به انتهایي یریده، انتهایي جړېده او هر وخت به الله ته په سجده باندې پرته وه. حتی چې هغه خاوند یې پریشانه شو. وی ما د جنید بغدادي سره څه بد کړي چې زما ښځه زما نه چې کوم دی جدا کړله، بس هغه اوس ما ته نه متوجه کېږي. ټوله ورځ او ټوله شپه د خدای قرآن ته او د الله جل شانه په دربار کې په سجده باندې پرته وي.